अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद। दारुल उलूम तालीमुल कुरान अलाक़े गदून और ज़मूंग उस्ताद सऊदी किली गंदफ की दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिया मेहरबानी दा उदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल व करम ने मरकज़ द दीन दे द कुरान और सुन्नत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बयान दागी मरकज़ दी और ज़मून द जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना और द वहदतुल मदारिसिल इस्लामिया दागी यहूदीनी मदरसा द दे लुई फ़ायदी दी अगलियो फ़ायदों के फ़ायदा दादा चलवेली उलमाए किराम और जबालुल इल्म शुयूख द कुरान और शुयूख द हदीसो दा वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रावली आवाम रुणों पेशी चमुंग दा कम खिदमत को नदी बमुंग अजर और सिला व सवाब मिलावीगी तलबाए किराम रुणा अगम मुतमईन शी और मुदर्रिसीन अगम मुतमईन शी चमंगला सोक बसर बानिलास की खुदन किश्ते राजी तपोस कौन किश्ते दागिना ज़मून दा मदरसा चे संग रवाना शवेदा दागी लुय ज़रिया ज़मून द खाल दिर मदरसा दारुल उलूम तालीमुल कुरान और दागी असातिज़े किराम दी चिपाई की ज़मंगा डेर ब्रान द टोलो उस्ताज़ानो ज़मंग उस्ताज़ और ज़मंग शेख मौलाना अबू अहमद बादशाह मुदीर सेब चागी बेगा नावक्त और सेदल अगी रागली दी ज़मंग दा दज़लो आरज़ो वा च तलबाए किराम द दर्स मुकी और लाउड स्पीकर बानी उशी न आवाम व तौम वक्की दी दादा अल्लाह लुई फज़ल करम दे लुई एहसान दे न जनानों कारून अड़वान दुरुस्तु कई खबर तवक्की दे नारीना रूणा अगम पकार दे रायशी लपटेम ला और कखबलो ज़ैनु की नुआदे के मुतवजी की नी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ती दा इदारा कायम व दायमा ओलरी व अल्लाह ज़मंग और ज़मा द ख़ानदान द उस्ताज़ान व द टोलो द खलासी ज़रिया गर्ज़ई स्पागी दर्स कई दागिल दावत और कौम तलबाए किराम तवज्जो सरटुल के नास्तल और इदल खबरिज़ा नलिकल चागिराशी मुंता दरसु की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون سورة يونس ناما رکو د سورت سورلسما د سپاری 88 نمبر 88 نمبر آیات سورت کی چې کوم مضمون روان دی تاسو ته معلوم دی اهم مضمون نفی د شفاعت قهریه او رد شرکی اعتقادی او فعلی اول ایسا د سورت ختم شو دا او دوی مروانه دا اول ایسا کی اکثر عقلی دلائل او دوی ایسا کی اکثر نقلی دلائل پا مضامینو د سورت چاہا هم سلور مضامین دی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت واقعہ د موسی علیہ السلام دم دغه د پاره ذکر کیدا دلیل نقلی دغه صحیح سامخ کی تصویر دا موسی علیہ السلام واقعہ قرآن کی زیادہ ذکر کی موسی علیہ السلام نوم قرآن کی 136 کرتا ذکر شوه دی او دا اصل وجداو چې نبی صلی الله علیه وسلم کمیشن چې الله غته ورکړو نبی علیہ السلام پای غمزنو مخته بوتلو نو پای کی مشکلات تکالیف دا موسی علیہ السلام د مشکلات او تکالیف سره ډیر مشابه وو ندیو جنا تسلی د پارا د موسی علیہ السلام واقعہ قرآن کی زیادہ ذکر کی او بل د اسلام سخترین دشمنان چې مخکې وخت کې وو دی وخت کې هم دي هغه یهودو د پارم دا یو لوی پیغام دی چې دین اسلام کې وسعت ته پراختیانا تنگ نظری نشته تعصب نشته قرآن کریم څنګه داغه پیغمبر نوم داغه قوم حالات تفصیل سره بیانای په عزت سره بیانای چې پیغمبر موسی علیہ السلام دے او قوم داغه بنی اسرائیل او مسلمانان د خپل بچو نمونه د موسی علیہ السلام دی د عیسی علیہ السلام دی
او تاسو تعصب کوئ او ضد کوئ عناد کوئ تنگ نظری کوئ د اسلام خلاف د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف چرته وخایي چې تاسو خپل بچیلا د محمد علیه السلام نوم خو دی یا تاسو د مسلمانانو داسې تذکره کړي لکه څنګه چې قران د بنی اسرائیل کوي نو معلوم شو چې دا د يهودو نحوست ته او دا غو عظیم قباحت موسی علیہ السلام چې الله فرعون ته مبعوث کړو نو دو خبرې غټي موسی علیہ السلام پیش کولې یو د الله د قانون خبره د الله د توحید خبره چې فرعون انا ربکم الاعلی ویلو دا خلق په دې مطمئن کړو چې نظام زما په لاس کې دی نظام به زه چلوم نو الله موسی علیہ السلام دې له مبعوث کړو چې فرعون پوهه کې چې دا نظام ستا په لاس کې نه دی دا نظام اغزاد چلی چې چا دا کائنات پیدا کړلی چې الله تبارک وتعالى او دویم دغه فرعون هغه قوم چې د انبیاء علیهم السلام اولادو بنی اسرائیل هغه غلامان کړیو جبرن نو موسی علیہ السلام د خپل قوم ازادي غوښته دا دوه اهم خبرې او د دوړو خبرو ته فرعون او دا وخت چې دا سره کم دا قوم قبطیان نو جوړ د موسی علیہ السلام خلاف هر قسم پیزا جوړوله او دا وخت په مناسبت سره چې څه قسم طاقت او هغه استعمالولو موسی علیہ السلام بار بار دعوت ورکړلو بار بار خبره وکړه خو نه د فرعون دماغ کې راتلا او نه د قوم دغه په داسې نشکیو د حکومت او د لښکر دغه وخت د پوج دغه وخت چې کوم دغه طاقت قوت او ظاهري چې د موسی علیہ السلام یو خبر هم دغه ذهن کې نه راتلا بلاخر موسی علیہ السلام الله ته فریاد وکړلو الله ته سوال وکړلو دا مونږ او تاسو د پاره هم یو سبق دی چې خپل میشن به پرې دی نه نو امیدي باندې کې دا باندې ګوري چې حالات ټول خلاف دي د توحید او د سنت میشن به مخې ته څنګه به ته هر ځای کې زمو خلک خلاف دي تر موسی علیہ السلام حالات ته ګورا چې موسی علیہ السلام دا وخت چې کوم ظالم حکومت او جابر حکومت او دا قوت دا ټول یو طرف ته موسی علیہ السلام د غریبۍ او د ملنګۍ په جامه کې بل طرف ته خپل میشن نه پرې خودو خپل کار نه پرې خودو نو امیدي باندې کې او ځکه ملګرو ته ما چې انسان په اخلاص سره یو مهنت کوي کار کوي د توحید او د سنت د میشن دا په اخلاص سره د خپل ژوندۍ مقصد وګرځي نو اول خو به د مخې ته وي انقلاب راشي حالات به برابر شي خلک به ملګري شي کدا نه نورسته وخت کې با الله داسې حالات برابر کی د ژوند په اخره حصہ کې خو کدا هم نه او د وباتم شي نو الله تبارک وتعالى ما د مرګ نفس د غمیشن جاری ساتي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله یو میشن په خپل وخت کې شروع کړو په وخت کې هر طرف ته
د مبتدعینو او د اهل بدع زورو هغه خپل کار ته نه پرېښو د وخت حکمرانان دغه ذهن سازي کړی و هغه خپل قبضه کې اخیستی و شیخ الاسلام رحمه الله هغه گرفتار کړلو دغه جنازه د جیل نه وته هغه چې کوم کار په اخلاص شروع کړی و داغه د وفات نه 800 کال پس هغه الله داسې وجود ورکړلو چې دغه ذهن کې بچرته داراتله چې د عربو اتیش ملکونه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه مشن اوس روان دي او د هغه کتابونه په دې وخت کې څومره عام شو دي هغه کله پات شوی دی 800 کال مخکې دا زمونږ استاد د پاره یو عظیم سبق دی خلاریږي من خپل کار ولستا میټر چالو دی ته چې یو مهنت کې په خپل کلی کې علاقه کې کار کې نوستا میټر جاری دی ته ولې خپه کی دویم دې خبرې طرف ته هم زمونږ توجه راړی چې یو کار کې نو په خپل ځان به اعتماد نه کې خپل رب سره تعلق ساتي د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام صفت چې ذکر کی نو هغه دا وایي رهبان باللیل فرسان بالنهار د شپې باغو راهبانو د الله سره تعلق او د ورځې باغ مجاهدینو شاه سواران د دې خبرو خیال وساتي نو موسی علیہ السلام د خپل رب سره تعلق ساتي او دغه تعلق لوی ذریعہ د خپل ربنا سوال کول دي الله ته دعا کول دي الله ته خپل حاجتونه پیش کول دي موسی علیہ السلام هم دلته الله ته سوال کوي خپل عجزي خپل کمزوري پیش کوي د فرعون او داغه د قوم هغه سرکشي او داغه ظلم هغه الله ته مخې ته کوي الله ته سوال کوي الله د موسی علیہ السلام سوال او دعا قبلای نو امیدی بنا کې چې زما سوال نه قبليږي زما دعا نه قبليږي الله د ابلیس دعا قبول کړل مستاب څنګه نه قبلای ټیک دا سوخو بکیلږي اور دنیا ژوند دې پدې کې امداسي امتحانی ژوند دې او خاص کر د مسلمان د پاره به د موحد د پاره دا د امتحان ژوندۍ او نو امیدي باندې کې آیات کې موسی علیہ السلام الله ته سوال کړ وقال موسی علیہ السلام ربنا اے زمون ربا انک یقینا تا آتیتا تا اور کړه فرعون تو ملئه او دهغه لخرتا ملأ در فرعون چې کوم لخرو داغه چې کوم عمله د حکومت او دا وخت کوم سرمایه‌دارانو هغه ته مراد دي تاسو ته استادان ویلي تعبیر په لفظ ملأ سره ولیکي د ملأ اصل معنی نه ډکواله نو دغه خلق حرام او حلال نه کاته خوراکونه به کول نو خلحیم شحیم دغه سي مجلس په دیو باندې ډکو عاجزانو طرف ته توجه نه او دیو ته توجه او د آیات ساتي طلباء کرامو چرتا چا دنیا ته ونه پسېږي نبی عليه السلام مخه ته د یو کس تذکره وشو نبی علیہ السلام تاسو کو دا څوک دی نو ویلې شو چې دا خدا غا شرابونه دی چې کله یو مجلس تراشي خلق او تفاسی چې چا د پاره سفارش کوي د سفارش قبلي چا سرشته کوي نو ارزو کو سرشتي ته تیاری
نبی علیہ السلام غلی شو. بیا داسې یو عاجز مسکین تیر شو. دغه موقع کې عمله کې دغه باره کې نبی علیہ السلام تپوس وکړو دا څوک دی؟ ویلې شو دا خو دې سړی دی چې که چېرته راشي نو مجلس کې دله څوک ځای نه ورکوي، که دی د چا دپاره سپارش کوي د خبره نه منلی کېږي، او که د چا سره رشته کوي نو دومره غریب او عاجز دی چې څوک د سره رشته نه کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې دا عاجز او دا غریب دا دومره مقام دی چې هغه مخکې کوم سړی تاسو ذکر کړو که د هغه نه د ځمکې او د اسمان دا منځ ډک شي د دومره کسانو نه د دې یو کس مقام ته نشي رسېدی. طلبه کرامو چرته هم په خپل حالت دا پریشانی ونه کوي چې زمونږ طرف ته توجه نشته، زمونږ څوک عزت نه کوي او کمزوری د غریبی ده. د نبی علیہ السلام فرمان دغه شو. بهرحال دیونه تعبیر په لفظ ملا سدی وجه نه کی چې مجلس په دیو ډکو مجلس تبا دیو پرې خو دی شو او ظاهری بدن دیو غټ پټو د حرام او د حلال تمیز نو زګه تعبیر دی لفظ سروش. انک اتیتا یقینا تا ورکړې فرعون ته ملأه اداغ لخکر تا د اغب سردارانو تزینتن خایس و اموالا مالون فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوی کې سنس توجه ورړول شوی. الحیات موصوف ته دنیا ول صفت ته نماندا څه کوي په ژوند دنیاوی کې. بعضی ملګری معنی کوي په ژوند د دنیا کې، خدا معنی صحیح نه ده، د مضاف الیه معنی ده او دا صفت موصوف دي. نو کوشش کوي معنی دغه څه کوي په ژوند دنیاوی کې. حیات موصوف دي دنیا ول صفت او مبصرینو دغه مالونو ذکر کړی دی چې دا ډیر مالونه د مصر نواله تر هغه حبشه پوری د زمرودو قانون او د سرو سپینو قانون او کما د مصر چاغه دریابو نو داغین هغه سلور نهرونه وستلیو هغه په مصر کې خورا کړیو. نو داغو اقتصادیات ډیر مضبوطو، زراعت مضبوطو. نو دغه طرف ته اشاره وا چې الله د سره دا ټول وسایل دي. دا موسی علیہ السلام سره ګیله د الله نه کوي، خدا خپل عاجزی الله ته پیش کوي. دعا چې کې نو دعا کې بخپل عاجزی الله ته وسیله ګرځي او چې ستا کم دشمنی دا کم ظاهری قوت طاقتي دا غي تذکرہ په دې حصے تی چې الله زده د مقابله کې کمزور یم نو دا خپل عاجزی الله ته پیش وا دا ګیله نه ده. ربنا ازم ربا لیضل عن سبیلک لام د پاره د عاقبت ته تا خدل دا مالونه نرس ورکړلی په کار خدا وا چې په دې سره دستا عبادت کړي وي او استاد مخلوق سره احسان کوله خدای انجام بدل راوته. لیضل انجام دا شو چې دیو گمراه کی خلق عن سبیلک استاد لارینا چې کوم صحیح لار ته رسیدو دا. وان هذا صراطی مستقیما چغلارا د توحید او د سنت دا چې یو ته اشاره ده بلا اله الا الله کې او دویم جز محمد رسول الله ده او دا غسید لار د الله ته رسیدلی دا. د موسی علیہ السلام دور کې لا اله الا الله او موسی کلیم الله دا هغه لارې نه خلق اړای. موسی الله ته سوال کوي ربانا تمیس اے رب هلاکت راولی علی اموالهم ندیو په مالونو وشدد سختی راولی علی قلوبهم ندیو په زړونو
فلا یؤمنون دو ایمان نراوڑی حتی تردی رول عذاب العلیم چوین عذاب دردون کے. تومس اصل کی د دې معنی دا مخکې زمانہ کې به خلقو دا دیوالونه خېړول اوس پلستري کوي خلق نو تومس اصل کې دی ته وایي ولو نشاء لطمسنا على اعینهم سوره یاسین کې الله فرمایي کوم مختلوي دې د استرګي ومنګه همواري کړي وي د 60 شان بم ګرځول وي نو تومس د اخر سره هم هغه دیوال کې چې کما اونچ انچي پاکي سوري ختم شو یو هموار دیوال لغې نه جوړ شي نو دلته هم موسی عليه السلام دا وی چې د دیو دا کم مالونه سره دی او سپین دي چې د نورو نه جدا دي الله تبارک دې ساله کتراولې چې د خاور او د کمر او د کانو سره برابر شي ربنا تبي سلام عليهم وشدد على قلوبهم او سختینه دی پزړونو راولي دا خبره چې موسی عليه السلام کړی دا نو دا په دې بنیاد چې موسی عليه السلام د دیو د ایمان نه امید شو ځکه دیو داسې حالات او دا هر چا ته پته لګي چې ته یو کس ته خبره کې او هغه ستا خلاف او هیڅ قسم ته اثر باغنه کیږي نبی انسان دې ته جوړیږي چې الله او بس په دغه کوپر کې مړ کې زه تنګړم او چوده اسلام راوړ خو بیا هم دا په راحت کې او په مزو کې وای نو تمام انسان بیا دام چې یو دشمن یې نه غواړي چې تاله تکلیف درکړی چې دا انجام خشي چې ټول عمر دا حرامي توبونه وکړه ټول عمر ظلمونه وکړه زیاتی وکړه په اخر وخت کې اوس کلمه وایي مسلمان شي نو اخر د خشو نو موسی عليه السلام دې کوم دا وی چې الله دغه مو خلیل راوسو زمون تباہی وکړه قومه زما تباہ کړلو او ټول مرده ظلمونه زیاتی دي او اخر کې بدای بیا مزه کوي نه بدی بنیاد دا خبر وکړه انسان کمزور دی داسې کوي فلا یؤمن حتى يروا العذاب الالم ایمان نراوړي تر دې چې عذاب الیم دی ویني حتی د پاره د غای راځي ادي کې دا قانون تاسو نه هو کې ویلې چې دا د نپی نرست راشي نو دې دوه معنی کی معنی د اثبات هم کیږي معنی د نپی هم کیږي معنی د اثبات مونږ وکړه نو دوی ایمان نه راوړي تر دې چې عذاب دردون کې وي دي معنی د نپی هم تاسو کولې شرم ټکی نو دوی ایمان نه راوړي تر دې چې دی اون ویني عذاب دردون کې دوه معنی صحیح دي قال او الله قد اجيبت دعوتكما تحقیق سره قبول شو د دعا تاسو دعانو دعوتكما کې خطاب چاته ده کوما خو تسنیه صيغه دا خطاب موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دعانو ته ده الله الله دا خطاب موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دعانو ته ده طبعا دا اشکال راځي چې دلته خو دعا موسی علیہ السلام کړل هارون علیہ السلام دعا نه کړل نبی څنګه وی دعوت کوما دعا تاسو د دعانو نو مفسرین دا فرمایي چې اصل کې موسی علیہ السلام دعا کولا او هارون علیہ السلام پاغي باندې آمین وی او حافظ ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر کې د آیات تحدا لیکلی چې وقد يحتج بهذه الايه من يقول ان تامين الماموم على قراءه الفاتحه ينزل منزله قراءتها
لأن موسى دعا وهارون آمنا وقال تعالى قد أجيب دعوتكما فاستقيما. چې د آیات نه دلیل نه ولې د هغه چا چې وایي چې آمین د مقتدی په قرات د فاتحه باندې دا حدیث دی لکه چې د فاتحه ویلې وي. ځکه موسی علیہ السلام دعا کوله او هارون علیہ السلام هغه باندې آمین وی، نو الله ته وی چې تاسو دوانو دعا قبول شو. نو فاتحه چې ختم شي په اخر کې امامم امین وی، مقتدیم امین وی. دا حدیث شو لکه مقتدی چې فاتحه ویلي. به دا مسله هغه تاسو ته بار بار ویلې شو ده چې امام مخکې قرات کوي نو مقتدی ورستا وقت دی او هغه سره نه یریږي. الله الله اب خپل مقام خبره ده او دغه حدیثو کې او دغه سي درسي چې کوم اسباقي پای کې دغه وینا کې او قران کریم ته چې موږ سوچ او فکر کو نو قران موږ تداوي چې کله امام مخکې قرات کوي نو تاسو ورسره چوپ کیږئ. او اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. امام چې کله قرات کوي نو هغه قران نه فاتحه قران نه نو مقتدیان ورسته وقت دي او چوپ کیږي وا چې امام هم لګي مقتدی هم لګي نو د آیات بظاهر خلاف راځي. د روزه کې یو کس راغی نو ماته ویل یو کس ته مونږ ته وایي چې دا تاسو چې جمعات کې ناس یې او قرآن یوم تلاوت کوي بلم تلاوت کوي بلم تلاوت کوي نو کدا غسی منځ کې امام هم قرآن وی تلاوت کوي مقتدی کوي نو دې کې سهار راځي. امانه چې چاته پوس کړو د سکول استادو نو ما هغه ته وی چې زه خو ته چې تاسو د قرآن درس ته کې نه نو خوي هغه څه په شک شوم. د قرآن درس کوي نه ناس خپل موبایل هم راغی سي پاکي ګوتی وای. خو بیا مې ورته وی چې دغه کس چې تا ته دا خبره کوله دا خو د قیاس کړی دی او دا خلک قیاس ته کوپر وای نو تا ته دا تاسو شو کولی دا کوپر ته ودی کې چې ته موږ په دې جمعه تور په دې لستلو قیاس کې ما یو خدا دا خبره کړل چې دا دې قیاس دې کوپر وای دا کوپر ولي کوي چې ته موږ په دې جمعه قیاس کې به خلکو په سبق باندې دوی ما بیا قیاس کې مخاطا شي. مې ته ټیچر وي او مې ته چې په اسکول کې کلاس ته ورشي او ته په بورډ اند کې لیکل کې او الکانو ته سبق وي مې وې کنه او نو مې تام لګي او الکان نه سم لګي چې تام لګي او هغه خبرې هلته کې یو شاته دغه وي نو مې څنګه سو پوي وینا نو مې تاسو دا مثالونه پېښ کوم وای رجی پوه شو نو ما ته پوه شو تاسو د قران ته کې نه ته ټیچرې دغه کې چې تام وای او هغه وای هوته تا په بورډ باندې لیکل کې او پاره وته استل کې او هغه ته ګوري او به پوه کېږي نو رسته به ځان له یاد کی مې ودا قیاس کې هم خطا شوی قیاسونه باندې نه پوهیږي بیا مې زه قیاسونه کوي. دوی مدا خبرن دین معلوم شو چې آمین دعا ده آمین دعا ده او دعا کې قرآن منتدا حکم کړی دی چې اذکر ربک تضرعا و خفیا خپل رب یادوا په عاجزۍ او په پټه سره نه فقهن فی د دې اول رجع غا په دلایل په قران ته کې دا چې کما اجتهادي مسائل نو پاکي اول رجع قران ته کې نو قران نه دغه اخذ کوي نه د آیات کې دوه مسلې تاسو تراله یو داراله
چې امام مخکې لګي نو وروسته مقتدي وکړو دی او دویمه خبره داراله چې امام کلا فاتحه ختم کی نو دیمم امین په قلار وي او مقتدی پسې هم امین په قلار وي بهتر ده ځکه امین دعا ده او دعا په پټه بهتري مې ځان له خبره ده چې حدیث کې راځي چرفا به صوت او خفض به صوت نالت کې دغه سم مقصد دی چې رفع ده کمد ده او دا دوه حدیثونو کم مقام دی خپل زمانه خبره ده خدای ته پوره مسائل وای د مسائلو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې کوم راي ده دا ځکه چې نور خو نه مني کنه ځینې خلک خپل نسبت التی کوي نو هغه دا چې کوم علاقه کې کوم مسائل دي هغه پرې دی اهم مسلو تلاش واچوي دا غیر ضروری مسلې مخې تمراولي کنه اصل مقصد چې توحید او سنت خدمت ته دا پشازي دې زمانہ کې زملګری یو کار شروع کړي د توحید او د سنت چې دا مقصدی مسله ده د عقاید او اصلاح اهم خبره ده نو خلک هغه پوره مسائل رامخې ته کی چې پوره مسلې ته رامخې ته کړي نو هغه اهم ستانه لاړو پاتې شو ځکه دا خو یو مشهور قانون دی چې من اشتغل بغیر الموهم فقط اضر بالموهم چې بغیر اهم مشغول شي نو اهم مستانه پاتې کی اهم کار اگر عقیدو اصلاح ده چې عقیده برابر شي امین کچا بزور وي او کچا پټ وي په خپل علاقه کې په سعودي عرب کې خلک بزور وي موږ بس وای الته کې دغه رواج دي خودل ته عوامو کې ولې انتشار جوړوي او مې دا ولې وای چې اسلام مونږ نه کېږي او زما دا کېږي دا د دین نه خبرتیاي د فقاهت نه لريواله وي نو په دې وجه دا خبرې کوي بهرحال د دعا راغلن دعا موسی عليه السلام کوله امین په هارون عليه السلام ویلې نو په دې وجه دعوت کومای وی دوانو ته نسبت وکړه فاستقیما نو تاسو برابر شي استقامت د یو ګران کار دی الله موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته یو کوم فاستقیما تاسو دوه برابر شي ولا تتبعانی او تاسو تابعداري مکوئ سبیل الذین لا يعلمون پلاردا کسانو لا تتبعانی موزئی تاسو مور پسې کیږي سبیل الذین پلاردا کسانو پسې لا يعلمون چې نه پويږي ان نه معلوم شو چې پلا يعلمون پسې بنزي او په يعلمون پسې ورزي په زمانه کې چې کما تقلید د ائمه اربعو کېږي نو ائمه اربعه چې دي نو هغه يعلمون دي نو پاغو پسې تکشته کته تعبیر په تقلید کې او کته تعبیر په اتباع کې مقصد یو دی دغه ځای سره دته اصطلاح وي په اصطلاحاتو کې مشاهه نه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر امون پور استل بني اسرائيل په دریاب دغه بحر قلزم ورته وي هغه باندې الله بني اسرائيل پور استل او تفصیل د واقعي سوره اعراف سوره طه او سوره شعراء او سوره القصص کې چې په کومه طریقه باندې موسی عليه السلام خپل قوم د شپې بوتللو او په دریاب الله دی پوریست فاتبعهم نور پسې شو دیو پسې فرعون او جنوده دا لخکری بغیان د وجه د سرکشینا وعدوان د وجه د دشمنینا دا سه پسې نور پسې چې دا اتباعي کولا چې دا خبره منلو او دیو ظلم کولو او دیو دشمنی کولا نو خپل فوجه خبر کړلو موسی عليه السلام پس روان شو دا وخت په مناسبت سره نو تل قرآن بعضی د بعضی تفسیر کوي کله چې مخې تلاړل نو سورې شعراء کې دا راځي چې مخې ته دریابو
او شاته فرعون لخر را ورسیدل نه بنی اسرائیل الدکی داس خبرې وکړي چې هغه د حوصله افزای خبرې نه وي حوصله شکنۍ خبرې وي چې ان لمدرکون مونږ لاندې ستې شو نو موسی علیہ السلام د حوصله خبره وکړه او چته خبره وکړه کلا انما ربي سيهدين دا سینه د لګ څنګه تاسو وای ما سره زما رب دې اندما د رب امداد نصرت زما سره دې ما تبسم لار وخی نو الله موسی علیہ السلام ته وی چې دریاب پمسا هوا انچويو ناغي کې دولس لارې وشو ابن اسرائیل دولس قومونو انتظامی طریقې سره دا ډلې جوړول سناروا نه دي انتظام د پاره هر قبیله په لار روانه شو او پوری واته فرعون خپل لخر سره ورسېدو لخر وته وېسکو ورځي دا دریاب په زمانه وجنه لارې کړې دي مبصرین وي نام په سیوا روان شو او چې کله ټول راجم شو نو الله دریاب ته حکم کو چو سیوالا فغشيهم من اليم ما غشيهم نو پټ کړ دیول دریاب عجیب پټول هغه د لیدل سره تعلق ساتي نه فرعون چې کله ون خطو نو او هغه کلمه ویلا دغه ځن کدن ټیمو هغه کلمه قابل قبول نوا حتا تر دې پوره اذا ادرکه الغرق کرچی راگیر کو دلر ڈوبیے دو قال نوید آمنتم ایمان نوڑے انہو یقینا شاندہ دے لا الہ نشتے لائق دے عبادت الا الذی سوادا غزاتنا آمنت جیمان نوڑے بھی باغسر بنو اسرائیل بنی اسرائیلو پنجپیر شیخ القرآن اللہ دا مغفرت نصیب کی هغه ویل داسې کلمه ویلا چې په یو ثانیه ویلې کې مدونه راخللی وګړه کلمه ویلا زګا دا وخت کې دا وخت پوری موسی علی السلام دته چې دعوت ورکولو هغه د ایمان بالغیب او د ایمان بالغیب نه راوړو چې کله ارسولې د مخې ته نه پوه شو نه ایمان راوړو خو دغه ایمان خو نه معتبر یؤمنون بالغیب ایمان خو هغه معتبري چې بالغیب چې تسنینی او تا ته مخبر صادق خبر درکې او ته ایمان راوړي او سر سوالي دل مخیتا نو دا ایمان له اعتبار نو د کلمه ویلا انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل دا مدونه ډیر راخل غواړي دي چې مدي متصل دي ازنه مدي منفصل له یو سایزه خو نشم راخي او کتا سره راکاږي راکاږي او دا کلمه ده ایو ټکه مکرست بلوي وانا من المسلمين او زد مسلمین نيما رونو یو پیتنه نه ده نبی علیہ السلام ذکر لی صحابه تپوس کړو د پیتنو ذکر نبی علیہ السلام کو ستکونو فتنان قریب د پیتنه مرازی صحابه تپوس کړو مل مخرج منها یا رسول الله دوتل لار صدا نبی علیہ السلام وی کتاب الله او پیتنا پی جاندل ګران کار نبی علیہ السلام وی دا په قران پی جاندل کی نو باغ پیتنو کې دی زمانہ کې چې کمی پیتنی دی بشمیر د یو پیتنا په کدام دا تاسو په خپل علاقو کې زې په راځي چې نوم ډېر خسته ځان تاخلي چې جماعت المسلمین یما لیکن هغه داغه قائد چې توګوري ناغه تمغه چې د جماعت المسلمین قائد نشي کې د جماعت المفسدين قران کریم کې امداسي مدینه طیبه کې چې کوم منافقین نو هغه هم دا خبره کوله انما نحن مصلحون ځانته جماعت المصلحین وي الله تعالی فرمای الا انهم هم المفسدون دا مفسدون دي مصلحون ندي دا جماعت المفسدين دي جماعت المصلحین نه دي
دې زمانہ کې چې کوم ډله دا پیدا شو دا شاید یې لا خو کې مامي ناغام دا نوم غزان تاخلی او ډیر خلقو ته ترغیب ورکوي دا په پلیټونو هم تقسیمای او دا څه خبرې مخ ته راوي چې عوام خو د قران نه ځان نه خبرې جواب وته ورکی امیا څه خلک داسې دي یو مصیبت نه لري چې هغه بدعتيان دي امغه تا چقول فیډریشن وایو ما طالبانو دا چقول وته ولې ما چقول زکه وته چې ما کې هدیو خالص بدعات کول خالص نو بس هغه دغه نو وستي پوه شو چې هغه خبرې زموږ کار شوي نو څه خبره دي او بند راغستې ده څه خبره ده تبلیغ نه راغستې ده او زیات یې سید د بریلیانو او د بدعتیانو نه چقول فیډریشن ته جوړ شوی دا چقول تو پدې کرا نو به موږ باندې دا دروغ جوړي چې تاسو عذاب قبر نه مانی او کس په کې ماته یې عذاب قبر نه مانی ما یې عذاب قبر خو ته نه مانی کته نه لیکنه دا دروغ بدی نه وي بیا مته حدیث بیان کړو چې سمور ابن جندب رضی الله عنه حدیث ته امام بخاری نقل کړی دی امام مسلم هم دا چې نبی علیہ السلام مسار منځو کې مانځنه براتاو شو خلکو نه تپوس کو تاسو کې بیګا چا خوب لیدلې صحابو کې چا خوب لیدلې جو بیان به کو نبی علیہ السلام مداغي تعبیر ورته وستو او چې چا به نو لیدلې چلو شو چې چا باندې ولیدلې نو بس بیا به خبره یو ځل نبی علیہ السلام دغه سوي چې ما خوب لیدلې وګت خوب دی نو په خوب کې دا وی چې زه د معراج منامی موي ما دا څه خوب ولیدو چې دوه کسان رااله او زه روان کړم نو مخې ته تلو په یو کس باندې موږ تیر شو نو کس دا سیناسته او بل کس دا سره داسي چوڑکای اور سره دا وخت کې ولدا سری دی وخت را ورس ناغه چې دا سری کې دی وخت را ورسي نبي اتاو شي دی بل طرف ته نبي ولا وخت کې سری کې دی وخت را ورسي چې هغه دا سری کې نو دا بل وته جوړ شو نبي دا سره شي څوګه خو دی خو نبي عليه السلام دا دو کسانو تپوس کړو چې تاسو څوک کې په غیب خو نبی علیہ السلام نه پوهیدو عالم الغیب نو او تاسو نن ماته ناشنا خبرې خو درې ناوي چې جبرئیل هم دا میکائیل له نو دغه کس تعبیر ورته دا کړو چې دا کم کس چې تعالی دلو اول کې نو دا کذاب دی چې دروغ وای او خوريږي نو د قیامت پورې د عمل کې دا عذاب قبر نما ته چې دی خلق عذاب قبر منل دا دروغ به وي خو نه مني از بخلوي خو مني نه دا دروغ وای دروغ مخکې به وي دا موږ پس به دا دروغ ویل چې دیو دعا نه مني او دیو اسقاط نه مني او دیو خیرات نه مني او دیو زیارت اگر ټول دروغ اخکار شنو سه اداره وست زموږ علاقه کې انته کې یو برکله ده پاک دا جماعت المسلمین والدي زموږ نصیب تر عالمه محتوی سي الله زموږ مغفرت نصیب کی هغه سوال جواب کړو چې عالموس ارمي والا راغله ده کیپټن دی او محتوی صاحب سره خبرې کوي ځم کې ناستم محتوی صاحب ماته دا راغله و چې هغه مسلمانینو والو چې موږ مناظره کوو ناغه کیپټن بیا خبره وکړه چې دې کې ډېر انتشار جوړ کړي دي نو ما ته ویل چې ته ستاسو مقصد دی نو هغه ما ته ویل چې زما سره څوک بحث وکړي نو ما ته وی چې بس ټیک د باس پر سره وکي اردو کې لګیاو د مدرسې والے استاد باسو کو چې سو کې ما سره د بحث وکي او بیا دا خبره کړل چې زما ته کتابونه چې پیش کړي نو د عربو کتابونه پیش کړي د دې ځګي کتابونه زنه منه دا کیپټن سے خبرې کولې وي اته سو سباسو کوي ما یہ لوگ باس نہیں کرتے کیپٹن کرتے ہیں میں جانتا ہوں سر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے ملک لوگ کھڑے ہیں اور یہ نہیں چھوڑتے کہ ہمارا ساتھ باس کر لے باقبل نے شکے میں اس کو پکڑ کر لا کر تمہارے سامنے ادھر
बैठा दूंगा, ये बात करेंगे। मैं तुमने बोले कि मुझे पता है कि नहीं कर सकते, कि पीछे बहुत से लोग हैं, मलिक लोग हैं, सियासी लोग हैं, आप नहीं कर सकते उनको लाकर हमारा साथ बात करें। भाई मैं कहता हूँ मैं लाकर खड़ा करूँगा इधर, मैं ठीक है हो, मैं नहीं समझता कि तुम उसको लाकर इधर खबर मोतवक्ल खैर आगा न करा वज़ीर आलम वो पाखल दा क्यों नमायते तपोसो का जदी उस्ता कायद ना कायद चागम तोले को पाओ के सशपक खबरी और अमखी तकड़ी एक नंबर खबर अदा हो चाजाबी खबर निश्ती दुयमा खबर अदा कवाला चिदा दिव चिदा कमो चिदा स्तर्ग दा नजर लगी दा असी तवहुमात दा निश्ती द्रेम दानी चोई जादू नो जादू मादुनी शेदामा सी तवहुम दे और सलोरम न दज्जाल चिकमा खबर दिव कई नो दामा सी गपशप ते दा निश्ती सलोरम खबर है पिंजम दिव चोई आखिर की ईसा अलैहि सलाम रा गुजी की बनो दामा से गप ते दा निश्ती और शपगम खबर है बग्या वाकिदा वकला चमांजे की दिव आखिर की दा दरूद होई दा दरूद निश्ती दा शपग खबर रा मखतल बदे वस्ता सुबास कहीं बिल्कुल ठीक था मैं दा अरबू ब किताबों ने बंगदा ते पेश कहो राय वाला मगर खैर आ किताबों ने मसले को वाज़िह हो मुझे जा किताबों ने दा अरबू बताविया मदराऊ ते हो खबर तरम बराबर कड़ा नो आसी दा कम खलक जो असमंग तो इतास अज़ाब कब्र न में दी किसर तको ना दे जनाजा होगा जनाजा की मुंग पीखू न दा दिव दा हजरात प क्या मु पागा जनाजा की न मोहतमी से सर खबर कड़े हो कि उठून ताम वालाड़ो ना खबर है चकवल हो बस खबर जी खाम ओकड़े चिता से बात हो के दिस चले उदास खलक दे उदा इलाके के इंतशार जोड़ कर दे बात से बकार दे नो अज़ाम मोहतमी से वाला वो हो इसी सन्ना को माले उसा गुसरा उसा मैं तास बजम सने की नहीं मुश्तरक खबर हो सको नहीं न कने जी दाखुल दनो करीद पे इस्लामाबाद की फेडरल शरीयत कोर्ट के दे दाबल चिकम दे यूनिवर्सिटी के दे और जमंग हमदर्दी मसाइल लिता हाँ मायदा वती कोई मंगा और बया चिकम देनो तासु पशात से बया मंगा नमनो तासु ईमान है माहु माज़ खतलु मैं खटिक बराशे खबरी बको बास बको वसरा वन खैर तमगु सकी के मखब के नंबल और समय में दे जो इजा तकुनु करिहतुन उदालहा व इजा युहाsul हिस युदा जुंदब चिजंग न मंगो तब मखलक के वर कोई और जे हालवाई ने होता तास तैयारी यो कसम रान गए पागी नदा अज़ाब कब्र दिव न मनी कम गए न दगा मुस्लिमीन से बेखपास भी कड़े हुए करे बहरहाल अल्लाह फजल को मौका खली मौके तरालो हाजिर शो ची संग मावी अग फौजियम ब्या रक्षो कैप्टन आगाम ब्या न यो हम न ने अग कसरा वसो मु पे खली पतो और लगा वली खदार बो और माउ चिकम कड़ी दा सड़े का पीर दे मुर्तद दे जिदा खबरी न मनी वाजिबुल कत्ल ले नमो अदोई जिदा वाजिबुल कत्ल ले और दिसी दे हुकूमत बदा से के जम जिम्मेवारी न मैं उसे कत्ल के और दे खबर पे अदम असर कड़ो नोरे नो कड़ो खलक न टिके ब मखवाती आर्मी तरात लो अगर उस वापस मलकान लड़ो खबर दे न परे खो रात लबरात लो जो आर्मी वाले तन कड़ो बाकी खवई से उस पियो दी कसो जागा आकसाने दन रावस ये दा चलो चगास दी मुला बकी न पाकमे जी बशायो सो कसानो लाडो दन नेरा वस्ता अयो शंडई वा अगर शंडई ने बस कम लड़की मार का होता वो ने वो गरब यो डांगे माती तो बस बल्ला माता हो यो नु बल हो बन नु बल चा पिजश पक कसाने दिसम से प्रीस्त अदावी ने पियो होला कम गट मलक जी बस वलाडो आते इधर आओ अगर जी दन रा नने सो चे वो 80 पशाव तखते तो भाई मां कतरे ने शो पुइन किलत मत पराता जो ले अगर टिकलो उसको बे खबर खैर नहीं दिखा नो दा जंग पो की ब्यादी पशाजी भी आजाब ना मंगा होता दा जमातुल मुस्लिमीन दी दा अगर मुस्लिमीन ने दी कम च नबी अलैहि सलाम अलैकुम बि जमातिल मुस्लिमीन और कम च इब्राहिम अलैहि सलाम व समाकुमुल मुस्लिमून दा अगर मुस्लिमीन दी कम फिरौन विल व अना मिनल मुस्लिमीन और खबर हम दाव च फिरौन मा अज़ाब कब्र न मनलो च वेले दोन वे मनलो ईमान बिल गैब बिन रावण न दिवम दगा से न मनी कुछ वीन ब्या वे उमनी कसंग जी फिरौन न कुरान वाय न दा अर्चा बता तरत की और मा दाम की दावा करो जी दिवम मिन जमातुल मुस्लिमीन दे मुफसिदीन दे अल्लाह वो आल आना आया वस
فقد عصيت قبل او مخکې نافرمانی کوله وكنت من المفسدين تر مفسدين نه وي دا مفسدين هدایت عقاید او راخاره کې نو ته پته ولګي چې دا کم مسلمین دي ابراهيم عليه السلام چې ویل او کنه دا هغه چې فرعون نیوانه من المسلمین پوه شو لکانو طریقه استدلال او ټیم کم ده نو مسو انا آیا وسقد اسویت او تاقیت تانا فرمانی کولا قبل دین مخی وکنت من المفسدین ویت د مفسدین نا د فساد کوونکو نا فالیوم ننجیکا نن وزیمون پرتکو تا لرا بی بدن ایک یعنی بدن ستالرا لیتکون چشیت لیمن دا چا د پار خلق پاکستان رسدی آیت النشان وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَيَقِنًا دیر د خلقنا آیات نظم دایتن لغافلون خامخانا خبر دی نو نجی کدا نجوا نه ده نجوا چوت زیتا چولش اسه کی دا بنی اسرائیل یقین نه کراتو چې فرعون بملا مړی هغه زه نه راغستا نو الله ولا غلا اشرا پورته کړو او دی ولیدو چې او مړل اما دا خبره چې د مصر باجایبګر کې د فرعون لاش ته نو دا سړیر وخت مخ کې سیولاش مونږ شوی او به د مصر جیبګر کې خوده شوی دی دا یقین سره څوک نشوي ذکر هیڅ دلیل نشته چې دا هغه فرعون دی کم چې د موسی علی السلام دور کې او کنا دا غین رسته یا مخ کې خو بهرحال کین هم څه استبعاد بګنيشته چې الله درو خلق د عبرت د پاره د ساتلې نو مقصد هم دا شو چې نو امیدي بنه کې توحید سنت مشن به جاری ساتي او دا حالات نه با نه متاثر کی چې کار پرې دي الله به دشمن هلاکه لکه څنګه چې فرعون د موسی عليه السلام مقابله کې هلاک لو د لخر د قوت او الله موسی عليه السلام له د قوم له حکومت ورکړلو دا وتعالم کی خنا امیدي بنه کې سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين